زه علي شیر میا د swatpost.com پروګرام د ولس جرګه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دلته د سیمینانو یو مسله راغلی ده چې د سیمینانو تعلق د سواد سره دی. مختصر به زه د هغې دا ووایم چې یو سیمین و چې د هغه تعلق د سواد سره و، هغه په نیوزیلینډ کې ایجاد نه کوشي و، چونکې هغه سیکیورټي هم جمع کړې وه 25 لک روپۍ، خو د هغې باوجود هغه سیمین یو سیمین غلطي کړې وه او د هغې سزا د سواتو 200 سیمینانو ته میلاویږي او په هغو باندې په پی ان ایس سی چې کومه د جهازونو کمپني ده پابندي لګولې او د سوات چې څومره سیمینان دي نو هغو ته یې دا ویلي چې تاسو به یو تن هم په جهاز کې په روزګار په ډیوټۍ باندې نه ځئ. نو دا یو ډېر زیاتی دی. راځئ موږ د مشران راټول شوي دي هغو نه تپوس کوو چیرې دوی د خپل تفصیل په خپله بیان کړي او چې دوی سره کوم قسمه زیاتی کېږي. چې دا د یو کس قصور دی زموږ نه دی او د ټولو سیمینانو په دې کې څه قصور نشته. موږ خو خپله نوکري کوو د 25 کالونو په دې کې په انتهایي کمه تنخوا باندې او دا اوس هم زموږ 3000 روپۍ بیسک پی دی چې په پاکستان کې د ټاټکي د مزدور هم نشته. په هغې موږ تر اوسه پورې نوکري کوله او په لکونو روپۍ دې ته ضمانت ږدو او تلو. اوس دا چیرمین چې دی پنجابی راغلی دی د مسلم لیگ سړی دی او د زمونږ سره دا زیاتی وکړو چې یو کس جاز پرېښود وتښتېد. داسې نوې خبره نه ده او نننۍ خبره دا د مخکې نه د کله نه چې سیمین شروع شوی دی نه دا په هر ملک کې داسې تښتي او د هغې چې څه د کمپنۍ د مینه نه څه طریقه یې ښودي یا ضمانت یا څه هغه د هغه نه واغستی شي او سی ډي سی کینسل شي. خو چېرته کې داسې خبره نه ده شوې چې د یو قام سره دونه زیاتی شوی دی چې زمونږ د ټول سواد سره دا کیږي. او په دې کې د ټول نه غټه خبره دا ده چې د دې افسران یا چې څونه کرپشن کوي یا څونه دا 90 جازونه او دې نهو ته راورسول نو د هغو خو د چا خلاف کاروایي ونه شوه. خو موږ د مزدور په حیثیت په دغه کې کار کوو د افسر نه کورویو موږ. نو زموږ سره دا ناجایزه سلوک کیږي چې یو کس وتښتېدو او چیرمین په موږ په ټولو پابندي ولګې وله. موږ 25 کاله په دې کې نوکري وکړه. اوس موږ زاړه خلک یو، موږ بل څوک نه قبلوي. پی ان ای سی یا د پی ان ای سی چیرمین چې زموږ سره دا غیر انساني سلوک کوي نو د قانون نه بالاتر نه دی. که دا خبره داسې حل نه شوه نو موږ به د خلاف سپریم کورټ ته لاړ شو او زه د سپریم کورټ چیف جسټس ته دا خواست کوم چې په هر خبره خو دی از خود نوټس علي نه موږ 600 کسانو دا مسله ده او د 600 خاندان دي او دا یو داسې اداره ده چې د ننه پورې هېڅ چا د دې خلاف اکشن وانغستو. د پی ان ای سی خلاف 2 پیرې دي دا د پی ان ای سی دفتر وسېزلی شو. بلډینګ دا یو لوی بلډینګ دی او په دې کې تقریبا د 50-60 سال ریکارډ پروت و هغه وسېزلی شو، هېڅ چا اکشن وانغستو. خو یو سیمین وتښتېده نو زموږ خلاف دا اکشن اخیستی کېږي. نو زه د چیف جسټس صاحب ته خواست کوم چې د دې پی ان ای سی خلاف اکشن والي او د دې خلاف انکوایري وکړي. پی ان ای سی بلکې د سیمین دپاره دا قانون دی خپل جوړ کړی دی 50 سال کې ریټایر کوي. نو زه د ډیلټا شپینګ نه چې راووتم نو بیا لاړم دغه ته پی ان ای سی ته. په پی ان ای سی کې بیا دوی چې موږ به کارګوانو کې تاسو نشو اخیستی لکه موږ سره ټینکرې دي په ټینکرو کې به ځئ. د هغې نه وروسته ما 4-5 ټینکرې وکړې. لیکن اوس چونکې یو کس تښتېدلی په نیوزیلینډ کې جاز نه نو د هغوی سزا دې ټول له ورکوي. دې 500-600 کسانو له سزا ورکوي. دا مناسبه خبره نه ده ولې چې د 25 لک روپۍ دغه هم سکیورټي هم دي زموږ نه او د هغې باوجود لکه دی بیا هم مطمئنه نه وي. نو پکار ده چې هغه یو څه قانوني څه سزا یې هغه له ورکړی شي. نور قوم له نور 500 کسانو له دې سزا د هغې نه ورکوي. موږ دا مطالبه کوو د پی ان ای سی چیرمین نه چې دا خپله فیصله واپس والي او که ده فیصله واپس وانغسته نو بیا موږ مجبور یو او دغه د سپریم کورټ های کورټ دروازه به کټکټاو. ولې چې دا مشرانو زموږ مشرانو د پی ان ای سی کار کړی د کویلې جازونه هغه جازونه د پښتنو چلولي. دا اوس دې وجې زه پکې پښتانه نه علم. صرف دا د یو ضد نیولی دی، یو دغه په سیاسي بحث باندې یو دغه نیولی دی چې انا مسله جوړه کړې ده چې زه پښتانه نه علم نور کسان به ځي. د نور نه ضمانت علي نه سکیورټي دی هېڅ د انشورنس نو هېڅ دغه نه او هغه چونکې هغه چې زموږ سره په جازونو کې پاتې کېږي نو هغه چې 2 کسه کار کوي زموږ یو کس کار کوي د دې هغه بیا مطمئن دي. حالانکې کم کسان افسران چې په پی ان ای سی کې کپتانان یا چې په افسري دوی د هغې نه ریکارډ راوړي نو د دوی او د هغې په ریکارډ کې ځمکې اسمان فرق وي. هغه
پښتانه چې هغه تقریبا 80-85% کار کړی د ریکارډ برابرۍ دی، هغه 60% یا 50% ریکارډ بالکل زیرو. دې اوس ستاسو په خیال لږ مختصر ما ته ووایي چې دې څه حل پکار دی، څه حل کېدی شي؟ د دې سبا حل دا دی چې موږ د بحال کې پښتانه دي که دی وایي چې کارګوانو کې بیا ټینکر ته ورکوي، مشترکه دی ورکوي، دی بیا ټینکر ته والا ته وایي چې تا کارګون دی کړی، کارګو ته والا ته وایي تا ټینکر نه دی کړی، چې دی اجازه له ورکړي ټینکر له ورکړي نو د هغه به ایکسپیرینس وشي، نو هغه خامخا بیا ټینکر کوي. نو موږ دا مطالبه هم ده چې د دې کارګوان والا ټینکر ته هم لېږي یا ټینکر والا د کارګوانو ته هم لېږي، دا مسله دې حل کړي. ګرانو کتونکو تاسو دې د کوم مشکلات چې هغه دې په خپله بیان کړل، نو موږ هم د حکومت نه مطالبه کوو، خصوصا د فیډرل ګورنمنټ نه چېرې چونکې دا اداره د هغو په ماتح راځي نو چې هغه خپل کردار ادا کړي او د سواد د خلکو سره ولې ظلم کېږي. فرض که یو سړی اجازه نه وتښتېدو نو په کار چې د هغه خلاف کارروایي وشي، دا نه چې غلطي یو وکړي او سزا ټولو ته میلاو شي. نو دا یو ډېر زیاتی دی. زه علي شیر میا د SWATPost.com د پروګرام ولس جرګې د اړخه د عبدالله شیرین سره اجازت غواړم. د الله په امان.